اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. ایوه مهمه نکته ست تاسو خدمت کې ذکر کوم هغه خود اسلام حواله سره ده چې اسلام هیڅ کله خپلو بندګانو باندې ظلم نه کوي. هغه کسي انسان څه صورت تکات وي مغه تکات مطابق هغه باندې هغه حکم رسي د شریعت احکام ور باندې نافذ کیږي. اوس تاسو یو څه بچای د بالغ نه ده شي هغه نه روژه واجب نه ده هغه نه الموز واجب نه ده. که یو مریض دی هغه باندې مثلا څه روژه نشي ستای هغه نه دی واجب. حتی دا څه که بیمارۍ کې روژه وساتله څه پیږي چې دغې بیمارۍ وجې نه دغې روژې وجې نه مو بیمارۍ ورسه زیاتېږي یا نوری مار خطره ونه پېښېږي داسې روژه یا باطله دی. وضو مثلا سړو اوبو سره نه دی پکار څه بیمارۍ ونه لګېږي یا سپین ږیری د هغه یې کوای نه شي. خو غرض داسې اسلام چې تا جبر نه دی کړی ظلم نه دی کړی زیاتی نه دی کړی. ځنه کسان نه یم خبر پوه یا ناپوه داسې پوسټونه به دې حوالې سره کوي. هغوی نه یو مثلا د وړو بچیو حوالې سره روژې حوالې سره دی څه انو کالو کې د جلکۍ کومه روژه دی که څه انه کاله چې کوم مو ښیو هغه اسلامي نقطه نگاه سره دی ویلا هغه کوم انګریزی والا تاریخ دی هغه خپل کام دی یعنې هغه نه کام دی 8 سال څو میاشتې دی. خو هغه کې داسې نه دی چې مثلا خامخا مو وایي چې دا به څه که مړ کېږي روژه به ستي. یو شاید هغه دی چې اسلامي احکامو ته ډیله نه دی پکار. مو پیدا شوي عبادت دپاره مو پیدا شوي روژې دپاره لمانځه دپاره دین دپاره دغو شیو دپاره پیدا شوي چې عبادت دپاره خدای الله مې څه مو تاسې پیدا کړي وو. او شه داسې بهانو سره پکار د روژه ونه خوړلی شي ټیک ټاک هغه پرشمه ورته وکړلی شي هغه څه دی مثلا یوه ټریننګ وشي ورو ورو څه دی سټپ وایز. خو که چیرې پوهېږي چې مثلا دا روژه مو غورځوي هغه بېهوشه مو کوي نه دی پکار چې هغه بیا پکار دی ګیلاس کې اوبه ورته راوړئ شودې ورته راوړئ. نو دغه ځای کې مو کومه ځای کې مثلا داسې سخته سختي لګولي دی چې مثلا وایي چې خامخا اسلام د دا شی او یو مثلا مولانا صاحب د دا شی چې خامخا به روژه ستي هر صورت کې به ستي نه دا شی مو هېڅکله نه دي ویلي و نه داسې علماو طرف نه داسې بیانات وي سختۍ والا. حتی دغه د پور رشته دی چې هغه جلکۍ چې انو کولو ته ورسېدله مثلا یوه طریقه یې دا دی که چیرې وریا علاقه دی چې هغه حد ترخص کراس کوي حد مسافات طی کوي پکار دی د جلکۍ مال ته بوتلی شي انه شپې هلته وکړي خپل یې روژې هلته وخوري بیا راشي خونې ته څه د روا روژه به خونې کې شي بیا اندېشون سره بیا اندېشون سره یعنې اسلام داسې نه وي چې خامخا بس خامخا ټولې لارې ونربان شي. زه پښتنه داسې کسانو نه کوم چې داسې ځان لیبرل ګڼي سیکولر ګڼي بیا دغه سکولو کې ویلې دوره ظلمونه ورسره کېږي ویلې دوره زیاته کېږي. آیا اسلامي میاشت نه دی رمضان آیا یې موږ سکولونو والا کم از کم پرایویټ سکولونو ته دا ویلې نه کوي چې مثلا دا بچي دي 9 بجې دوی زرې ولګېږي 12 بجې دوی ته چوټۍ نشي 3 غنټو کې کلاسونه ورته وشلی شي شارټ کټ یې ورته وکړي ګرمۍ کې چوټۍ شته ساړه به چوټۍ کېږي هاف ډې شته دی اتوار رشته دی. آیا روژې څه مثلا دوره سپکه ګڼلی شي چې هغه بچی څه مثلا یو هغه وړ کې څه مثلا هغه ته روژه مثلا بوج دی ورباندې پکار دی سکول استادانه دي باندې چې کوم ایم ډیز دي کوم پرنسپلز دي یا کومې سکول ملیکان دي هغوی ویلې دې حوالې سره احتیاط نه کوي ویلې مثلا څه دی مثلا دغې روژې کې رحم نه کوي دغو بچیو باندې څه کم از کم دوی روژه صحیح شي مثلا 9 بجو پورې که دا بچی خوب وکړي دم وکړي آرام وکړي بیا ټیک ټاک دا به سکول ته تللی شي 2-3 غنټې کلاس واخلي بیا راشي خونې ته 12-12:30 ته پکار دی دا چوټۍ وشي. اکثر څه دی لیبله اسلامي لګوي سکولو باندې سال هغه اسلامي کوم احکام دي هغوی اهمیت نه ورکوي دغه شي ته دا یو دار دی دغه دار نه پکار دی مو حساس شو اکټیو شو صرف بس دا خبره څه دا ویلې داسې کېږي دا شی ویلې کېږي خو ته یا بیا څه دی تکړه شه که نه څه دغه ځي کې دغه اواز اوچات که مثلا دغه میاشته د روژې میاشته دی کم از کم دغې میاشته کې سکول والا د خصوصا پرایویټ سکول والا خو دا کوای شي که نه څه سرکاري سکول والا هغه به اسلام آباد سي تړي هغه به څه دی کې پی کې هغه ګورنمنټ سي تړلی وي هغه به ظلم کوي. تاسو خو سکول شته دی ته خو مذهبي که نه ته خو څه دی دیندار خو ورسره وي که نه ته سکول مالک یې ته ورته وایې چې دا روژې میاشته دی خیر دغې روژې میاشت کې پکار دی مو 3 غنټې کلاس ته وښیو خو 3 غنټې څه کوي کوای شي نه هغه روټین دی چې خامخا 8 نه 1 پورې چې ته روژه وي که څه وي ته به روژه وخوره خو یې سکول مه پرېږده بلکې الټا داسې وایه چې روژه وساته ښی دی یې 2 غنټې سکول نه صحیح ته دا کسر څه دی نورو کې وباسئ شي بیا پکار دی چې اتوار چوټۍ ختم شي که داسې علم دی نالج دی ټکنالوژي دی که ټولې دنیا سره مقابله کوو پکار دی چوټۍ مکمل ختم شي بیا هغه ساړه موسم دی هغه موسم کې ته بیا ټوله سهولیاتو ته فراهم که
دیو جنا یکی روزي میاشتې دا ویلي دوره ظلم کړی دی چې ځنه پوسټونه اسلام حواله سره کیږي دین حواله سره کیږي دسې بد خلک بد کرداري خلک هغوی ټوله سوچ دغه باندې وي ټول هغه فوکس یې په دغه باندې چې هغه اسلامي یو حکم دی هغه دوی برداشت نشي کوي 11 میاشتې کې یوه میاشت دی چې هغه کې روژه شته هغه کې پړشمه شته هغه کې خوب اجازات شته چا ویلي دي چې مثلا روژې کې خوب مه کوه کوه شي خوب او کې کوه شي چا ویلي دي چې مثلا که چیرې تا باندې بوج راغله بېهوشه دې کوي مه یې خوره دا چا ویلي دي چا ویلي دي چې مثلا روژې کې ته فرار نشي کوی بالکل روژې نه فرار کوه شي بوج نه سفر نه وځه دا ټول احکامات د اسلام دي صرف و صرف دغه دی چې ځنه کسان هغه اسلامي احکام غواړي چې مسخره وسوي تمسخر وسي وکړي زه التماس کوم داسې کسانو ته چې هغه داسې کوي تاسې هغه حوالې سره مخنیوی وکړئ هغوی ته څه دی بھرپور جواب ورکړو داسې کسانو ته چې هغه ډایرکټ اسلام ډایرکټ روژه ډایرکټ المونځ هیټ کوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین